ناستی په احترام رب ال ایمان ورکړی دی. څوک چې رسول الله سره په مینه ناستی کنه په حالت د کفر کې په مینه ور سره ناستی په ادب باندې رب ال ایمان ورکړی دی. ورته پته وه نو طفیل ابن عمر فرمای ما ته به خلکو وی چې د سره رسول الله بیا راته یاداوه مور سره کېنه ګوره چې کلام یې وانه اورې ګوره چې نږدې وله رانه شي چې ما ورته وی چې ولې دا کس راته دومره یادوي څه خبره ده وی چې دا زوی د پلار نه جدا کوي پلار د زوی نه جدا کوي ښځه د خاوند نه جدا کوي خاوند د ښځې نه جدا کوي او د په خوله کې نعوذ بالله وی چې یو جادو دی او داسې خبرې یادي چې انسان په زړه باندې اثر کا زیامه چې تاسو بدبخته وئ چې اقرار هم کړئ چې اثر دی پکې او بیا یم ایمان رانه وړ دومره بدبخته خلک دي. طفیل ابن عمر فرمایي چې ما ته مړه چې څه خبرې کولی شوې راته ویې کړې وی چې ما په زړه کې وی چې اوس خو به ورسره خامخا میلاوږمه لږ یې زم ګورمه چې دا څوک دی نوم یې دا دی یو داسې اثر والا خبرې یې دی چې ما ورته ووی چې دی اکثر چرته وي وی چې ما ته ووی چې دی به حتیم شریف سره په بیت الله شریف کې حتیم شریف سره دی اکثر الته عبادت کا رسول الله الته به یي دی مبارک فرمایي چې زه پسې رالمه وی چې کله پسې رالمه خدای مبارک فرمایي چې زما په ذهن کې هماغه خبرې وي چې مور سره کېنه او خبرې اثر کا او داسې شخصیت دی دی مبارک فرمایي وي چې ما په خپلو غوږونو کې مالوچونه ورکړه چې زه خبرې وانه اورمه ځکه چې دا خو اثر کا وی چې ما د یرې نه په غوږونو کې مالوچ ورکه زه حتیم ته بیت الله شریف ته وی چې راننوتمه وی چې کله راننوتمه وی چې ما چانه پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم کوم یو دی وی چې راته وی چې دا دی وی چې زه یرې د وجې نه لرې کېناستمه لرې کېناستم وی چې دغه رسول الله مبارکه چې دا د مونځ طریقه مو ولیده عبادت والا وی چې اول خو یې ما د مونځ طریقه ډېره خوښه شوه چې دا خو ډېره ښایسته طریقه ده دا مونځ کا ودرګي کینی ټیټګي سجده کا رکوع کا دا خو ډېره ښایسته طریقه ده وی چې هغې نه وروستو ما ووی چې خیر دی زه لږ ور نږدې شه چې څه شی یې هسې واوره منه یې مه خیر دی وی چې غوږونه ما مالوچونه لرې کړه داسې په ارام ارام باندې څنګ څنګ لرالمه وی چې پیغمبر علیه صلات وسلام سورت تور تلاوت کا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور او بیا د رسول الله تلاوت چې صحابه فرمایي والله مونږ به په هغې باندې مړېدونه دومره خوند به یې که وی چې دا مه چې واورېده وی چې زه خو شاعر ومه چې دا الفاظ ما واورېده د اثر نه ډک د تاثیر نه ډک د معنا نه ډک ښایستو الفاظو نه ډک دی مبارک فرمایي چې والله ما په همغه ځای کې دا خبره وکړه چې ما دې په هغې ذات باندې قسمي چې په رسول الله باندې دا کلام په حق باندې نازل کړی دی چې دا کلام چې کوم ما محمد رسول الله نه واورېده طفیل ابن عمر دوسی فرمایي چې ما قسم وخوړ په رب ذوالجلال باندې چې دا کلام د انسان نشي کېدی دا کلام د رب کلام دی او دی مبارک فرمایي ما په همغه ځای کې په رسول الله باندې ایمان راوړ دا د یو ځل د کلام اورېدو تاثیر دی او بیا چې کله راغی رسول الله ته فرمایي چې یا رسول الله زه خو تا نه خلکو دومره یرولی یمه او دومره خبرې راته کړې وي یا رسول الله ستا دا الفاظ خو ډېر خواږه دي دا خو ډېر ښایسته دي لږ تلاوت راته نورم وکړه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ورته 2 سورتونه تلاوت کړه یو سورت اخلاص یو سورت فلق نبی علیہ السلام د دوه خوشالېدو لپاره تاسو اندازه ولګوئ چې کلام د رب کلامي زبان د مصطفی ځای حرمي تلاوت کوونکی سید الاولین والآخرین اوریدونکی صحابي تاسو اندازه ولګوئ چې د داسې مجلس به کوم اثري کوم به یې کمالي پیغمبر علیه السلام ورته سورت اخلاص تلاوت کا سورت فلق ورته تلاوت کا او دی مبارک فرمایي چې والله ما د شاعرانو شعر اورېدلی دی د کاهنانو منترې ما اورېدلی دي د ادیبانو هغه ادب ما اورېدلی دی خو چې کوم تاثیر د رسول الله مبارک په خوله کې او په دغه کلام کې چې رب کائنات نه په حق باندې راغلی دی طفیل ابن عمر دوسی فرمایي
زما چې څومره مخکینی عمر دی او څومره موجوده عمر دی ما ډیر شاعران اوریدلی دي ما ډیر کاهنان اوریدلی دي ما ډیر ادیبان اوریدلی دي خو یا رسول الله چې کوم کلام می تا نه واورېده طفیل ابن عمر دوسی په خپل ژوند باندې داسې اثر والا کلام چانه نه دی اوریدلی یا رسول الله داسې کلام نو دی وجه نه صاحبانو احسان الله حسین صاحب زمونږ او د ستاسو د سترګو تور د زړه ټکور الہ العالمین د هغوی دا راته قبول که هغه هم راغلی دی ستاسو د هغې په منځ کې زه نور حائل نه جوړږم زما د تقریر تقریبا کافي دی خو دا یاد لرئ چې دا کلام چې دغې ماشومانو ختم کړی دی دا یې ډېر لوی کلام ډېر تاثیر والا کلام ډېر د اثر والا کلام رب کلام دا یې ختم کړی دی او په کار دا ده چې والدین یې نن دومره خوشحاله شي چې په دنیا کې په یو نعمت باندې دومره نه خوشحاله څومره چې نن د خوشحالۍ اظهار وکړه دا ډېره لویه خبره ده ابو امامه فرمای ابو امامه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا رواه مسلم ابو امامه فرمای قرآن تلاوت کړئ قرآن زده کوئ خلقو ته هم وښایئ ولې چې رسول الله می فرمای دا هغه کتاب دی چې قیامت په ورځ باندې به لوستونکو شفاعت کا جنت ته به داخلي دا هغه کلام دی نو دی وجه نه صاحبانو قرآن تلاوت کړئ مینه ورسره پیدا کړئ لګن ورسره پیدا کړئ د استاد د مدرسې کوم فیس دی هغه په ښه طریقه او په خوشحالۍ باندې ادا کړئ استاد سره یې مدد وکړئ مدرسې سره یې مدد وکړئ خپل بچی باندې چې کوم قرآن زده کوي د نورو بچو په نسبت باندې ښه توجه له ورکړه هغه نه زیات خوشحاله هغه له زیاته مینه ورکوه ځکه چې والله په ځمکه باندې داسې کلام زده کوي چې د دغې کلامونو مثل چرته نه دی تیر